السلام علیکم عزتمنو. ډېر افسوس وکړو د علي شه یوه میاشت بعد یعنې زوی پیدا شوله. خو عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه تاسو ته یو خواست وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وکړئ، یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. عزتمنو دراج وویلې چې یعنې د علي شه یوه میاشت بعد یعنې د واده نه ده شوې او بیا یې د دې زوی پیدا شو. دراج ډېر د افسوس سره دا خبرې وکړلې او ویلې چې دې علي شه ته به موږ ویلي چې یعنې خلکو سره غلط تعلقات مه ساته، ځکه چې د غلط کار به غلط انجام وي او بیا به د اخرني وخت ډېر زیات څه خراب وي. ځکه چې دا خبرې به موږ غزلګل ته هم کولې، خو غزلګل به زموږ خبرو ته غوږ نه کېښودو، خو بس هغې صرف پیسې لیدلې او خلکو به ورته پیسې ورکولې. نو چې بیا د پیسو باندې چې دا خرڅه شوله، نو موږ پرې ټول ډېر څه خفه وو چې د واده یې بیا تقریبا څه 2-3 میاشتې نه وې شوې، نو خپل خاوند د ګانو نه منې کوله او دا به نه منې کېدله. خو د ګانو نه به نه منې کېدله، خو خاوند سره په دې دغه باندې اتفاق خبره کړې وه او ورته ویلي وو چې تالته به زه کور ته سړي راولم او ما ته خلکه په لکونو باندې پیسې راکوي او ته به ګانو لا نه ځې. نو غزلګل د خپل خاوند خبره ونه منله او بیا یې چې څه ټایم کې ګانو ته شو ته تلله، نو هغه ځای کې یې بیا ویشتله. هغه شانتې موږ علي شه ته هم وایي چې ته په ارام په کور کې کښېنه او خلکو سره غلط تعلقات مه ساته. ګوره تا به ویلې چې زه خلکو سره غلط تعلقات نه ساتم، ګوره میاشتې د واده نه کېږي او بیا ستا یو زوی شوی دی. تر اوسه پورې خو موږ داسې خبرې نه دي اورېدلې چې ستا میاشت بعد بیا یعنې زوی وشو. عزتمنو دراج ډېر زیاته سخته خفه وه. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره زموږ همدا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وکړئ، یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.